الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سیزن 2 سبق نمبر دا 18 اتلسم نمبر سبق تا دی رهن مسائل رون مصنف رحم الله مخت مزید مسائل وضاحت تکي ایش ويجوز زیادت پر رهن کی زیاتولا سړی کول شي مخ یو وزیر کړي تل خیر د دوی وخلوي په ځای بنه ولا يجوز زیادت په دین خدا قرضی کی خزیاتول نشي کول سمخ کی در باندې لازر چلو دولست شي ویل دولشي نزیتی عند ابي حنیفه و محمد رحمهم الله طرفین په نسبندي ولا يصير الرهن رهنا بهما او د دغه واجنه رهنم نه ګرځي که زیاتوله متوله وغوړي شو غوړي سیر متنور روپۍ زیاتی وقال ابو يوسف رحمه الله امام يوسف به هو جائز که زیاتوله وترولی په مرزي رضا بنو بیا جائز ده خو ظاهره د سرهن کی زیاتوله کول شي دین کی نه کوي و اذا رهن عينا واحده كي وسړي یو شای غاڼي کی کیک دول اند رجلین دو سړی سره مو بنې دي زیدا کا دین وو ربني او دلاو دوړ سرم شکی دول شایکی دول هند او ذاتو سره دی بدین لكل واحد منهم دمو بني دین واري وکنه جاز دا جائز دا وجميعها رهن عند كل واحد منهما دا شاید دوړ سره رهن دا اوس اری و د پر رهن شولو سیدا والمضمون على كل واحد منهما حصه دينه منها آریو بنی دی توانا بیا رسی دی مغه حصے برابر او دل مو بنی 15000 روپۍ وي دا زید مو بنی 1000 روپۍ ټول 2000 شي مو سره وزایخی د رهن کې کداونه حالو که شه د بلبور کې ولندګي د بلبور کې 15 لندګي فین قضا احدهما دینه کبدی ولا دین مو ادا کړه او دل نو تعالی 15000 ملاندې کې کانا کان كلها رهنا في يد الاخر اوس بداد زید سره ټول رهن کی وګرځیده سی وطن سمو تر وکزه کده بل ول خدای نه لاند کړي حتی استوفي دینه څو پر دنه پورا دین و نخلی ومن باع عبدا کایوستړي چوبني غلام خارس کو على ايرهنه المشتري بالثمن سم مشتری د مو سره سامن رهن کی کیږي شيئا بعينه یو معلوم شاید مو سره کیږي سیدا د سامن بداله کې نفمتنع المشتري من تسليم الرهن مشتری ویل سزت الرهن ور نس پرن سیدا لم يجبر عليه دی بنی بدانشی مجبرال زکه سعک دی رهن یتبرودا او متبری بنی ته مجبری نشي واستل لکه مو یو غلام خارس کو یو سړی بنی هندا وخله در خارس مکو او مشتری ته مېلو سره دی سامان بداله کې مو سره شکیک دا وسیدا وکان البایع بالحيار بایت اختیار د انشاء رضی به ترک الرهن کا غوړی رهن دونه پریګ دی و انشاء فسخ البيع یا د بیا پاسخه کې سنات سره رهن نه رسره خدای شتو ک به وکم بس پاس خدي کی الا ايد فعل المشتري الثمن حالا حق مشتری ته 2000 روپۍ په حال در کوم ویلو ته خپای بس خو یا ټیک تا او یا د قیمه الرهن یو تی چل رهن ما غره دو غاڼه ک جوړی کی مثال وزاده 25000 ده 25000 روپۍ واخله وزي پرېدا فیکون الرهن نو سندا روپۍ بغاڼه وګرځي مخته یې صدا چو سره کله ته غاڼه کیږي لکه مې یو سړی سره غاڼه یې خې د توپاک ته مثال دوز دی په خپل حفاظت کول شي خزه بچی حفاظت کول شي کور ولا کسونی حفاظت کول شي زو ته د سیناشنل سره چوتای مایر کوا یا وزامیر کړي رزوی ته خمار کس دوی روبسي سره والته ویل مېر کې بدی ته خو ځکه نستل نشن سیدا خو پر دې سړی ته بینیر کې ولل مرتهن ته اجازه ته ای يحفظ الرهن بنفسه صد رهن حفاظت په خپل وکي او زوجتي خزیا کول شي دی ولا او ولده یا بچي وخادمه الذي في عيال یا خدمتګور سدي کور ولي وان حفظه بغیر من هو في عياله کا سړی بني حفاظت کو سدي اهل عيال نه د پردای سړی د پړوسی دا او اودعه یا بل چ سره کیک دوالو ودیعت کی امانت کی زمينه کا نقصان وکړلو دوی به تاون بلندۍ تو پردیونو ته چشتیر کولو واذا تعدى المرتهن في الرهن کرا مرتهن لګیا شو رهن ته نقصان ورسولو تعدی منه تجاوز وکړلو مثال مو سره وزایخ یو د وزینه ور زرتان شو گزاري پوک واخکار موت کو انا وزا کمزور شي غړې خبر کې موت کړل زمينه زمان الغصب دا د دې شتاون بغ لنډۍ لکه څنګه سره د چون شي غصب کې به جميع قیمتي ټول کې ماد بلنډۍ وایذا اعار المرتهن الرهن للراهن کبه د سیو شو مودي سړی سره وظایف یو غاڼي د پرده دوباره لګی شری توته امانات در کوم ته خخ حفاظت کول شي غنور شاید مویا راهن ته ورکړلو پکا بزو هغه قبضه کړلو خرج من زمان المرتهن راهن ته پکور د سمای ونه رخلی ویلی دوی هغه ته نو تو کما کله دوره ته نه پیږي اواله د تیل سمته غاڼه را کوس غاڼه ته بنی ستی
دوره خو د وخیور د چال د سره کوي کچې ته ونه چوپټ کوچ شو شو زه به تاون نه خلاص و نه ونه وای نخلې بخه تاون نه وتله ده فإن هلك بيد الراهن کدا شی اوس راهن سره هلاک شلو هلك بغیر شیء بغیر د ستونه به هلاک شي تو ویلیونه رخصتلو غاڼې ته ورکای ستیا په تخو خياري وللمرتهن مرتهن ته اوس اجازه شته د ایسترجعو سونه شای واپس واخلي لیدی لاستا اول ورکړو خو به ول سپریدا غریب نبی شي محفوظ کړی خپل بني خدر ته واپس یو نخستای شي فإذا أخذوا څکله دوباره مرتهن را واخلي د غاڼې ولنه عاد الزمان عليه دوباره به تاون هغه ته ور واپس شي معنا تاون کې دی داخل شولو وإذا مات الراهن کراهن مړ شو باع وصيه دی کوم کور ولا کاسي کې مقام ما غاب دا شای بیا خرڅ کې رهنه دی غاڼې ولا شای وکذا دین بو تبع لاند کی فإن لم يكن له وصي کچوک وصي مسی وکیل نه و نسب القاضي له وصي قاضي صاحب بتایو وصي وکیل مقرر کی و امره ببيعه بیع حکم بوته کی دا شای خرڅ کا تیسره دی پلان کی سړی ولا دین ادا کا